چسکے وی دا دا چسکو نہ یریگی کیا ہوئے بجلی گرمی لہتا راتی نہیں آیا دے چسکو نہ دوی یریگی زیم گرم کما کنی زوس رات لمم نہ سخ خوب رات دیکھو گو رہی عزیزانو زا امیر دا سی غور دا داغ انگریزای پوری یو ٹکے وہ کم ملک چے دا سڑی دا زامنو ملکی چپ شاہ دا سڑی دا زامنو ملکی آدسی یو مجسٹریٹ تا یو کیس پیش ہو انگریز مجسٹریٹ آرڈر رکو چھ 2 کالا میں قید کر اگا ملزم ویلی 2 کالا قید کرن ویلی آو دی ملزم دی مجسٹریٹ تا دا خز کنزلو کر چھ کنزلیو کا اسٹینوگان پر آپاسی دا چھ راپاسی دا چھ دو دی سو ویل دی دینے اونی چھ وینی ہوا آگا انگریز ورطوی چھ نو سے چلو وی جی تا تے دا خزی کنزلو کر وی دا خزی کنزلی راتاو کہ ویلی آو ویل امپاسیبل زما خزی تا دا ورطل ناممکن دی شیز از لندن زما خزا لندن کے دا سپیر بچے نشی ور رسی دے دی اخلاق و تو گو رہی دا اخلاق خو زمون پکار دی کن دا انگریزان خو ندی پکار کن تاسو پختانو گو رہی که خدای پاکم دا دی چرگو پا مرض ملکی ارہ و رس سرا پلانے ویشتو ولی ویشتو ویل پا ڈکا اجرا کی راتا ہوئی چو غل مخورا نو سنگا پا می نویشتو نو خدای دی کور دا غپلار روان کا چی در تیویلے وی چو غل اخرا نو بیا با دی نویشتے او چې تاته یو سړی وای چې غول مخوره ورته وای زما د زهر شي تی وخوره بس خلاصه شو خبره او جګړه بنئ د پښتنو ټول مرګونه پدې کی دیکھو ګوره بیا چې په 302 کې تاسو چارج شي نن د امام حسین یاد تاسو کوئ شیعو کې د امام حسین څه دی او سنیانو کې څه دی تاسو کې د ابوبکر څه دی د عمر در کې څه دي د عثمان در کې څه دي هغه ورځ په یو میټینګ کې راته وایي چې اسی ته حسین دی عاشق مال آرام ته بیٹھ ویلے کیوں مال شکل نو ته ذرا دیکھ اپنے شکل نو دیکھ ذرا آرام ته بیٹھ نہ تو عاشق ہے تے نہ اسی عاشق ټول نسته ډمان کړی تاسو وای په ایمان دا ناس خلق سمره چی ته بیا امغه بیگانه ها دا پاسه ته لګودرګا اخو مخ کا وګوره دی ګیری ته وګوره سپینه ټوپای ته وګوره ټول برابر دی ډیر خسړې دی دته می بیگاوی د اسلام معنا وکا غلې اومستا پشان شکل یو ما دته وی چې د اسلام معنا وکا چې اسلام څه ته وای ما ته داسې تاسو خیال راغی کم قوم چې د اسلام نوم علی او د اسلام په معنا نه پوي د ایمان نوم علی او د ایمان په معنا نه پوي نو عزیزانو دام سے قومی یا د دین سے کریکٹر انگریز مجسٹریٹ تے وہی اٹ از دان ناممکن دا شیز از لندن زما خزا لندن کی دا زاغ 2 کالا قید مم در تماف کو چې ما ته د خزه کنزلو اخلاق دیتا ہوئی دیکھو گورا ہے دیکھو گورا اخلاق پورے درتا ہوئے عمر فاروق د شپې گشت کئی پخپل خار کے لگیا دلتا دے ملک دا کوساډب غوندي وزیر چې کوواټی گیټ تم راشي نو ور سره بیګلی وی پون 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 خلکو ته وی چې ګینه زرا عالم الته بیګلی میګلی نه خود شپې ګرځې دو داسې یوون لاندې نره نره اور بلیدو حضرت عمر ورغه چې ورغه یو بوډای پرتا دا او درې بچی ورته ناشتي
او په اور باندې کټوي خدا او چې دا بچی لوګه ډیر تنگ کینو دا کټوي کې سمسي وي دا سي کړ 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 आवाज وشي بچی بیا چپ. عمر فاروق ورته وي بوډای دا ولې وینندره مورز دا چې زم نهر مودا بچی مم نهر دی په دې کټوي کې مې کانیه چولی دی چې دا بچی مې لوګه ډیر تنگ کیو شور جوړ کی نو زور ته پکې سمسایو وام د دوی دا یقین راشي چې مور راته سپخې لګیا نندره مورز د چې دی بچو لپدی چل دوکا ورکوما. حضرت عمر ورته ویو بی بی تا د دې امیر المؤمنین ته ولې اپلای نه دا کړي ایته در صحیح نه دا کړي. ا بوډای ورته وی د دې امیر المؤمنین دی خدای تباہ او برباد کی. اوس بوډای ته څه پته ده چې امیر المؤمنین هم داد وی چې ولی وی زما سکار دی چې زبد ابو امیر المؤمنین دفتر ته زما او امیر المؤمنین ته بدروټه د پاره درخواست کوم دا غفرز دی چې راشي او ما ته وای چې بوډای تا ته څه تکلیف کوي دا غفرز. او شرمېدل یا قوم راشي لنډي ارباب روډ وګورئ دا د سی ان ډبلیو او د پی ډی ای او د کارپوریشن وزیران لنډي ارباب روډ وګورئ هغه ورځ مې لنډي خېل ته وی مل شرمېدلو کوټله او ډېری باغوانان او لنډي ارباب بیا هم دې کوڅه ډبوله ووټ ورکول حامل خزه پالار نشي تیرې دي خو چې غړچ رشکاوي بچي پیدا شي. دا وزیر اعلی سے پیراغله دے اسٹیمیٹ جوړ دے جی 35 لاکھ روپے جوړ دی په صدر روڈ ارباب روڈ نشترحال روڈ مال روڈ دومره کوته نشي چې بیا فری میکس لارای ورته ولاړی او لندی ارباب روڈ دا کډی دی پکې دکانداران په خپل په سرک خاورې چی اسټیمیټ جوړ دی اوس ان شاء الله او بش یو پکې دی د شاډن کې تقریر کول ناغي ته وی چې هو ازموکه کې اوسه گئی مخړ پړ دی مخړ پړ دی تاسو ما کامیاب کوم تاسو رنگ ته سور ټیپر پشان سورو او سور ټیپر نه سور مولي پشان سورو نو ما شاډنډیانو ته مال دا مولای درته ولې یاد کړی خدایم دې خو بس عقل وکي د دوی یو تلو بټخېلې تا نو دا د بورینګ ماشين هغه برمی نه دی دا یې وړي وایي کوی درته وباسم غم مکو ما بټخېلو ته مال دا برمی ولې وروړي په دې پوي ول خدا کو پوي پنینو غلی غوندې مې ورته په وخت کې وې تاسو هغه قوم چې دې 45 کال دې قوم په شرمونو شرمولې زمون خزي دوی په شرمونو شرمولې زمون خزي یو خزي لس مړونه وکړه په پولینګ سټیشن وکړه کنه لس مړونه یو پولینګ نه بوزي په ډاټسن کې کینی بلته زد نورګل خزه حالت ورشي د شیخ خزه او د شنه ټوپای والا خزه لس مړونه د دې سرمایدارو د لاسه زمون خزو او شیو سنی دواړه په خړ سیلاب یوړې شي دواړه تاسو دا ټول اسلام د امام حسین په د 10 ورځو کې را منډلې په دې ټول کال کې اسلام نشته ها تاسو په دې 10 ورځو کې اسلام را منډلې د بار وفات په دې ټول کال کې اسلام نشته حضرت عمر په جړا شو فورن کور تراغ اورې راواغستو غړی او ستوان او قجوره راغ اور مړو بیا بلکو پخپل اور واغ غلو روټای پخې کړې
بوډای مرا پاسول او بچی مرا پاسول په روټه اخرولا بیا ته معافی وغوښتا چې و بوډای کستا په سر قیامت کې او د دې ماشومانو په سر مان جواب طلبي وشونو څه جواب وکوما زما څه کار دی چې زه د حکمران در تبزم یا به داغه دفتر ته ورزم نه اب ټول شپه ګرځي دلته یو شی کې نو لیدې په دې گورنمنت هاوس کې ډېر خسته دی خدای دې درته وخی دا غزه ته کمیس لاندې پټای چولی نو ما ته چاوي چې د پټای دلته ولې چولی مالدار د ججوري شي آی پټی کړی هغه شی چې لاوګو نو ما ورته وی چې د یو کوچای ته خلک رااله مبارک سه وی چې ولی وی آباد ملک آباد ملک کوچای په ځان راکې ویل خوري قیامت وی چې ولی وی ټول سړی خلاص شو چې د ما با ملک سړی اډو پاتې نشو صوبه سرحد والاو په شرمېدلو تاسو کې اډو سړی نشته چې د صوبه سرحد گورنر دا غلام اسحاق مونږ سره خ کړی زمونږ په صوبه کې د سړی زوی نشته چې گورنر نشته وای خلې ماتې دي مونږ کې اډو سړی نشته چاره باندې کې نه نن دا د صوبه سرحد خلک دي مونږه مولیانو په غلام اسحاق په سډول کې راوغستو ته پوښي چې دا خویا سره چې د اسبرګ دي چا دلته په نواز شریف په سر راوغستو چې دا خړېلې چې د داس برګ دي آرام کې نه سچ کوي تاسو سچ تھرو آؤٹ د ملک بایکاټ پکار ووټ سسٹم چې په پاکستان کې وی او د جمهوریت نامه چې په پاکستان کې وی او تاسو دا ملک د سړی زوی کړو کمړو من راشي په قبر می متیازه دا قوم د جمهوریت قابل نه دی جمهوریت قابل هغه دی چې نن تعالی هایوي سره کې جوړي جمهوریت قابل ورشه ہندوستان دے انڈیا دا د راجیو گاندھی بنگلې ته زلاړم دا سي بنگلې ولکه په صدر کې د انګريزانو د زمانه زوړ سټایل بنگلې چی کل 15 کسه په گاډو په فیټ موټر کې ګرځېدو د میخ نواله تراوی او بحری بیړې پورې خپل جوړای 45 کال کې د مارشالله نوم نه دی راغلی په هندستان کې اوس تا ملک بیا خارختيږي مارشالله تا خدای دې درته خیر کوي هوا ور کوي لګیا دی جرنیل صاحب وی چې ټیک شي کې نه درالم ټیک شي میک شي نه یعنی ته وی چې مونږ هم خلکت ته د کومې مورځو اخر مال خو هم سره کې مړی کې اسقاط وشیدل یو مولا پر اټو په کور دی وران شه زدي یې ما اټوله غوټه او تختوله نو دوی بم پر اټو په ټوله غوټه به تختای بیا ورته تخنیکی کو سرنیازی غوندې ذلیل انسان ذلیل اغم نن د سی ای ایجنٹ امریکن ایجنٹ اغم نن لګیا د مارشل الله هوا ورته تاسو وګورئ ماته سچ دی تاسو کړی دي زه دیکھو وګورئ ماته چپ شور مکو نن په پاکستان شیعه سنی چا په جنگ کړي دي شیعه سره به جنگ کوم ضرور خود دلایل جنگ بکو ټیک شو پرېدم اینا نو تاسو وګورئ دی موري مالک به زما تقریرونه نه زده کی کېړه مار کوي مې چھوڑا نه یم زه په تقریرونه کوم او کډیر یقین نه راځي تورا چوغه بم واچوم خیر دی
خو پرېږدم یې نه پټکی به هم تور په سر دی کې چې دا غټ غټ دي او ملیان دي تور پټکی او چوغه چې واچي د دې ماتم دی او چې دا ستاسو خو د مورمړي پلارمړي نو دوی په ځان راایخي دی نوینه بینګي او غي ورسره اله داسه هاي د غریبانو ته پکار دي چې دی غټو ته وګوري چې خدای دې تباکه ته ولي کمیس نو باسي و بیړم خرکش عقل درکې نه راځي او زه تا ته وایم چې مونږ فرض دی او ته ما په مانځو نه ګورې نو په ما به غولو کې که نه زه تا ته وایم چې ګیره سنت ته او ما ګیره کله کړي نو په ما به توکاڼي توکي که نه او زه تا ته وایم چې سینه وال چې دي دا کې د امام حسین شک دی او په خپله په کار دا دی چې دا غریب را پاسي او دا معتبر دغه ځای نه ونیسي چې تو کیوں کمیز نہیں کاټنے پاړه چنار کې مې یو ټکی کړی او 12 کاله وشو زما په تلوی پابندي لګوي مال کدی کوم ثابت کړه چې سینه والو کې جنت ته اورا زه خو زما خو جنت خوخته تاسو کمیس وباسي زور سره پرتګو مباسي راځي خو په دلایلو به ثابت وای په دلایلو زستا ټول ائمه او اهل بیت رسول منم ستاو زما اختلاف په درې کسانو کې د ابوبکر عمر او عثمان کې دا په دلایلو در باندې منم کني په دې ملک خدای زما غوندې اناړي لاس کې زور راولي بیا به زه تاته ویم چې ته څنګه نه منې اوس خو تاسو جمهوریت کې خزي ووټ شته په اسلام کې جمهوریت چې تاسو وایي لکه دا قاضي صاحب یوازې یو د ټاپ عالم نه دی ورسره بهترین وکیلم دا جمهوریت دی وایي خزي خو پرېږده د جاهلانو نشته ووټ په اسلام کې په اسلام کې د خاص ذی آرا خلق ووټ صاحب رائے خلق ووٹ و امرهم شورا بینهم شورا بد چای شورا بسابا چې د میانو په خېټه کې پودر امریکا او لندن او سعودي عرب تلیږي د هغه خلکو شورا به نه بیړه مارکا شورا کې به کم خلک ہوم سیکرټری دفتر کې ناستم یو سېنیټر راغی د وزیرستان دا سي بونډای غوندي ګیره و دیکھو ګورئ دم را پټ کې په سرو دغه هغه وزیر مسجد غټ پټ نو دی اوس د څه چل کې میش نه هم سیکرټری سے په خبره پويږي او نو سپوي وای میش ځکه چې داخله خبرې کې میش وای میش نو ما هم سیکرټری صاحب ته وی مال وړاندې مې دا خیالو چې قیامت لري دی اوس مې یقین راغی چې نږدې دی چې ولی مالدام پکې سېنیټر دی ته د دې شکل ته وګوره لکه غوبو والی پیشو چې دی بوتار ته وګوره دی خبرو ته وګوره په سېنیټ کې دا خلق پکار دي خو چې ورځ تیریږي ایمان میں په دې شعر مضبوطیږي چې ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں انجام گلستان کیا ہوگا د پاکستان په هر خاخ الوان ناس نو د پاکستان حال به څه خش د بجټ خبره قاضي صاحب وکړه بجټ خو ډېر ښه بجټ مونږ له زړې ځوان کړې د دې بدمو زړې سرخی پودر ارزان کړ زړه چې وګورم شونډه سره کړي جینې ښکاری د سلوي د ملک له د سرخی پودر ډېر ضرورت واوري ناخن پالش نن سٹاټول پاکستان دین اډک کوم چې خزه ګوري لاندې نکونه سر کړی دای چې ګوري نکونه سر کړی دا خزه 24 غنټه په غسل 24 غنټه
دا ناخن پالش پلستر دی نوک د پاسا چې دی لاندې نوک لوند شوی نی غسلم نوزی او دسم نکیږي منځم نکیږي نو د ناخن پالش او سرخی او پاوډر د ملک ته ډیر ضرورت و که د ټیپرو د گازرو د مولی او سرو باټینګړ خو وینه معاینه چرته دی ګړګړونه یې نیسي د ښځو له مبارکي ورکړې وه چې مبارک شه لپسټیک ارزان د شپې چې وګورې پري به یې چې سهار یې وګورې ته به یې چې خره د سپو یې مخ څټلی زمونږ یو استادو سهار سبق ته راغی خندلې خاندي 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 مونږ ویل ولې چې څه چلو شو ویل کور کې لوی غم نه خلاص شو څه ویل چې سهار به راتلم کور والاو به راته وروي چې لږه دنداسه ځان سره راوړه دنداسه پېژنې اوس خو دې بلا هر څه ورک کړه دنداسه راوړه وی زه به سبقونو نه اوزګار شم هیر به شو رانه وی راته نن وی چې کرا دې نه وړه نو کور کې به دې ځای نی وی قرآن مې راواغستو وی ما ورته وی ښځې ما دې دا قرآن ووی چې زما بې دنداسې خوښه یم ډېره مې خوښه وی هغې مخندل ما مخندل خوشحاله شوه دنداسې نه خلاص کمې ښځې نه چې لپسټیک غواړي که نه میړه قرآن ورته رالی او په قرآن قسم نه کېږي چې الله نوم ورسره نی اغستی وای منو ای قرآن ماره کې منو بغیر سرخی دي ته پسند سرخی نه مان بس خوشحاله بشي نه بغواړي دا داسې شرمېدلی م تاسو خیال راغی عرض مې داو چې واوره قادیانی ایجیټیشن کې زه ورغم بازی خیلو ته دا خبره مې کوله گلزار الله خان ڈی ایس پیو دا ایس ایچ او بډابیرو باته وی چې زه در سره پولیس لېږم ما وینا وروړه زه یوازې په خپل ذمہواره یم یوازې د قادیانانو انجمن ته ورننوتم او ټول مال ساړه کې خبره کو وای جی مال قله بلې ساري درته اوسګار کو خزه ماشومان او تاسو پناګزین کوي او بلې سار تملیږي او بلې سار نه بم یا هندستان ته لیږي او یا به روس ته لیږي او را بلا چې در باندې کوي نو همدردی مد نظر در تراغله ما چې پناګزین کوي خدای ته وګورئ ګورئ وی څوک مال خو مسلمانان شي کنه تاسو اسیم مرزا غلام احمد تزویلی بروزی پیغمبر وای نو زویلی بروزی معنی ټمپریلی پیغمبر نو راځي دا اصلي کلمه وای زبم خلاص کا ویل ستا پلاس مسلمانی خودونی رو مولیانو تم پرې د ملزم کو فیصله دا ویلو د شیخ محمدو په جامع مسجد کې بس بار وروته دا دنیا معاصره کړي و مالالکه بس مازیګر با منزل ټول راځي شیخ محمدو جامع مسجد ته او مسلمانیږي ول نه یرا مولا عظیم خان ملک راته دینه خبره بلا کم ده مال د ګلونو ګنټه راوړي بس ګلونو ګنټه راوړو یو قادیانه به میرا پاسولو کلمه به می پتیرولا او خلکو به د ګلونو ګنټه ورا چولې و رغبړ اغه قادیانان اوسم راضی ما پسې د جمعې مونږ کوي زما په دې خبره پوهیږم جمعې مونږ را پسې کوي